الخدمت فاونډیشن تحصیل مندن د غریبانو کونډو بیوسو بیکسه خلکو لپاره په ناوګۍ کې د سستی روټي سکیم پرانسته وکړه. د سکیم باقاعده پرانسته د الخدمت فاونډیشن ضلعي صدر سید شاروم باچا وکړه. د افتتاح په موقع د تحصیل مندن صدر تجدار احمد خان، د جماعت اسلامی پی کې 25 امیدوار راجولی خان، تحصیل امیر بشیر احمد، د پی کې 25 جے ای یوت صدر فتح البشیر، د جماعت اسلامی کارکنان او د الخدمت رضاکار هم موجود وو. میډیا سره د خبرو په وخت تجدار احمد خان وویل چې په تحصیل مندن کې دا اولنی سکیم دی. دینه پس په امبیله بازار، جنګې، کنکوې او نور علاقو کې سٹارټ اخلو. هغوی وویل چې په دې سکیم کې به د ټوکن په ذریعہ د 100 روپو روټۍ په 10 روپۍ ملاویږي. ضلعي صدر شاروم باچا وویل چې الخدمت فاونډیشن په هر قسم قدرتي او زمینی آفاتو کې د غریب ولس مدد کوي او نن سبا خلکو ته زیات ضرورت د روټۍ دی، ځکه موږ دا سکیم سٹارټ کړو. هغوی وویل چې د بونیر په مختلفو تحصیلونو کې لسو پورې سکیمونو سٹارټ شوي او موږ نور هم کوشش کوو. په دې موقع د جماعت اسلامي پی کې 25 امیدوار راجولی خان وویل چې موږ د الخدمت فاونډیشن د دې کار ستاینه کوو. هغوی د سستی روټي سکیم د هر پوینټ لپاره د 40 روپو نغد اعلان وکړو او وی چې تبلیغي جماعت او د مدرسو د مسافرو ماشومان د روټو پیسې به زه ورکوم. د جماعت اسلامي مندن امیر بشیر احمد او بارمزیب د الخدمت فاونډیشن شکریا ادا کړه او د صاحب ثروت خلکو نه اپیل وکړو چې خپل چندې په دې سکیم کې ورکړي چې غریب ولستا په دې منګای کې 2 وخت روټۍ په عزت سره ملو شي. نن چې په ناوګۍ لوی لار کې کم پوینټو سستا تندور په نوم باندې دلته ابتدایي پروګرام منعقد شو. په دې کې د دې طریقې کار دا دی چې موږ د ناوګۍ د دې ځای کم شتمن خلک چې دي په هر موقع موږ سره امداد کړی دی. په دې وجه موږ په ناوګۍ کې دا پروګرام لومبۍ سٹارټ کړو. دلته کې به زموږ ملګري ناشي ټایم موږ دا مقرر کړلی چې د 12 نه تر 1 بجې پورې به دلته کې په دې لوی لار کې زموږ په دې پوینټ کې به ټوکن موږ ورکو. هغه ټوکن چې دی هغه 10 روپۍ روټۍ به موږ ټوکن ورکو. هسې خو روټۍ په 20 روپۍ ده او په 10 روپۍ به موږ هغه روټۍ د هغې لپاره ټوکن ورکو د 12 بجو نه واله تر 1 بجې پورې. د 1 بجې نه وروستو چې بیا دا څوک زموږ نه ټوکنې والي د دې چې څه ټایم روټۍ پکاري دغه روټۍ به دلته کې د نیاز دکاندار سره خواته چې کوم دغه دی تندور والا دی بټۍ والا دی د هغه نه چې دی نو ځان له به خپلې روټۍ وړي. موږ عامو خلکو ته دا اپیل دی که فرض کو کم خلک شتمن دی او د هغې وس کېږي نو پکار دی چې هغې را نشي او که بیا هم هغې راځي چې هغې پوره قیمت ورکړي او په پوره قیمت باندې روټۍ وشي. که نور ملګري یا داسې شتمن خلک په دې کې امداد کول غواړي نو زمونږ کاونټر به چې دی هغه د 12 بجو نه واله تر 1 بجې پورې به دلته موجود وي. زموږ رضاکار به مقامي دلته کې موجود وي. نو که څوک یوه روټۍ ډونیټ کول غواړي نو د میاشتې لکه د ورځې 10 روپۍ د ورځې یوه روټۍ ډونیټ کول غواړي 10 روپۍ شوې. د 30 ورځو چې دی نو تقریبا 600 روپۍ 3 دونه شي 600 روپۍ چې دی هغه روزانه یوه روټۍ په دغه باندې ډونیټ کولی شي. نو دغه اوپن دغه دی که څوک په دې کې تعاون کول غواړي نو هغه بالکل کولی شي. زه خصوصا د خپل فیملی طرف نه د هر پوینټ دپاره کوم ځای پوینټ چې تاسو الخدمت چې کولاوئ او الخدمت غیر دپاره دا کوي 40,000 روپۍ به زه د هر یو پوینټ دپاره چې هغه کې تعاون کوم. او که تاسو بیا د دې چې دی نو کله وړو کلو ته د ډوډو شکل وړو د ارزاني روټۍ پروګرام کوئ هغې کې به د هغې مناسب خبر د هغه سات سره دا کوم. د تبلیغ والا رونه کوم ځای چې موجود وي کوم پوینټ سره نږدې او د مدرسو کوم چې مسافر پاتې کېږي په هغه حواله زه اضافي چې دی نو دا د پوینټ والا ته خواست کوم چې هغه بل دي جوړوي هغه ته د فری ډوډۍ ورکړي. هغې 10 روپۍ به هم چې نو زه ادا کوم او د دغه حواله هغې ته چې نو د هغې دپاره ټوکن هم ساتي. کله چې د هغې تعداد په معلوم کړی شي زه اوس یو مدرسې ته تللی وم هغې ووایي چې زموږ 10 ډوډۍ پکار دي نو لہذا هغې دپاره چې دی نو زه د دې پوینټ کوم ذمه داران موجود وي هغه پوینټ هغې لري باقاعده هغه ټوکن ساتي د ختمېدو دغه دې نه کوي. الخدمت فاونډیشن په هر سخته کې په هر مشکل کې که هغه سیلاب دی او که هغه ګراني ده او که هغه زلزلې دي په هر وخت کې د خلکو په منځ کې حاضري د خلکو د خدمت لپاره د خلکو نه اپیل کوي او خلکو نه پیسې غواړي او په خلکو لګوي. په دغه صورتحال کې موږ نن په دې سخت وخت کې چې دا د روژې میاشت
او دا د ګرانۍ موده ده او دا ریکارډ ګراني ده ریکارډ شوې ګراني ده. په دې وخت کې خلک وړو ته په قطار کې دی د مزدورۍ غریبانان د هغې نه هم خلاص شوي دي. په دې وخت کې په بازار کې هر شی د هغې د دسترس نه وتی دی اخیستی نه شي. لہذا مونږ په خپله باندې په دې وخت کې د فوډ پیکج کار هم کوو خلکو سره په کورونو کې د هغې امداد هم کوو. خو دلته زمونږ دا یو نوی چې هغه مونږ په دې خپله سوسایټۍ کې په دې خپله معاشره کې د سسته تندور په نوم باندې ارزانه روټۍ متعارف کړې ده. موږ د خلکو دومره خدمت کوو چې څومره زموږ په وس کې دی او دا هم چې د خلکو ته دا ښیو او دې ته دا اپیل کوو چې مخیر حضرات دی د مال او دولت خاوندان دی هغه د هغې خپلو غریبانانو ګاونډیانو سره امداد وکړي. لہذا دا زموږ پروګرام دی. دلته به په دې پوینټ باندې چې کومه روټۍ ده نو هغې به ټوکن جاري کوي او هغه ټوکن والا به نیم قیمت ورکوي د روټۍ او نیم قیمت به موږ د هغې ادا کوو. موږ د رجولي خان صاحب هم شکریه ادا کوو چې هغه زموږ سره په خدوخیلو کې هم دلته هم په دې پوینټ باندې هم او نور هم عزم کړی دی تعاون کوي او دا تعاون به د دې نه هم ډېر کوي. زما ملګرو ته زما عامو خلکو ته دا اپیل دی او دا مې ورته درخواست دی چې په دې کار خیر کې زموږ سره حصه واخلئ او خپله حصه په دې کې ادا کړئ. خاص کر زه د ناوګۍ کلي ته زما اعلان دی او زما اپیل دی. په دې ناوګۍ کلي د خدای پاک ډېر لوی احسانات دي. زموږ د دوی نه دا تمه ده او زموږ د دې نه دا امید ده چې دوی به په هر ځای کې انشاءالله العزیز دوی به زموږ له سپورټ راکړي. موږ سره به سیاسي مرکزتیا هم کوي او زموږ سره به په دې دا موږ چې موجوده کوم پروګرام شروع کړی دی په دې کې به هم انشاءالله بل چل کر دا خلک حصه اخلي او دا زموږ تمه ده او دا زموږ امید دی. بلکې دا زما د کلي ته درخواست دی چې په دې کلي باندې د خدای تعالی خصوصي رحم دی. ځکه موږ وایو چې د کلي ټول ملګري چې راپاڅي او زموږ سره په دې کار کې تعاون وکړي. ډېره مهرباني او ډېره شکریه. زه ډېر انتهایي مشکور یم چې دوی د ناوګۍ انتخاب وکړو. دا زموږ دپاره د فخر خبره ده. دا زموږ دپاره ډېر زیات د شکریې مقام دی چې ناوګۍ ته دا اهمیت ورکړو. زه د زړه د اخلاصه شکریه ادا کوم او زه ساتمه چې اراده لرم انشاءالله چې دا به زمونږ د ناوګۍ چې کوم مخیر حضرات دي مالدار دي زمونږ سره په هر ټایم باندې مرسته کړې ده. زما دا امید دی چې جماعت اسلامي خصوصي طور الخدمت د هغې دا یو ښکلې ښه طریقه رایج کړې ده چې د غریب سره امداد وکړي. ورونو دا جماعت دا الخدمت د مالدارو خلکو نه اخلي چنده غونډۍ او غریبانانو له ورکوي. د جماعت اسلامي د عدل د انصاف دا یو ثبوت دی او انشاءالله چې زموږ ناوګۍ ونه زه دا توقع ساتم چې په ډېر په ښه طریقه په خوش اخلاقۍ باندې به دلته راځي. د شر او د شدت نه به ځان ساتي. په 12 بجې د ځان رارسوي تر 1 بجې پورې به ټوکنې انشاءالله چې ورکوو موږ ختمیږي او بیا نو په وخت باندې چې راشي په وخت ټوکنې والي او بیا خپل کارونه لازي.